نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون لا يتقون صدق الله العظيم سورة الشعراء نور لسم پارا لسم نمبر آیت دی دی رکو دا مخی رکو سر ربط او مناسبت دادی چی پا مخی رکو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا اللہ پاک دا طرف نا تسلی بیان شو پا دی رکو کی ہم اللہ پاک نبی علیہ السلام تا تسلی ورکی ذکر کولو دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام دا چی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا رضا دا پارت تکالیف برداشت کرو دغی بنا باندی تم دا اللہ دا رضا دا پارت تکالیف برداشت کوا او خپکی کما اللہ جل شانہو حضرت موسیٰ علیہ السلام تا کلچی دا مدین نرا روان شو بی بی ور سردا او کوہی دور ترا ورسیدو او بی بی تیند اور مطالبو کچی یخنی دا او دم متوی چی یخنی دا لاربم معلوم کوس اور اس کروٹا بم روڑو مخی واقعات سورہ توحا کے تیرہ شوی دا علتا چی کوہی دور تا موسیٰ علیہ السلام اون اخوات لار اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام تا نبوت برکو او دتیوی چی تبلار شی یو ظالم قوم دی چی آغا دا فرعون دی آغا تبلار شی دی زمانہ فرمانی کی موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین تا خپل عذر بیان کہ یا اللہ زخو یریکم اسی ندی زمان تکذیب زوتے چیز پیغمبر مودی زمان اونم دشمنی میو کی آدم زمان جب کی لکنت تی اگر جب تا زمان تکلیف رسیدل دی زمان دغه یو عذر دی چې دی زمان تکذیبو کی زمان با زرد تک شی خفا بشم د دې په بنا زمان سره زمان رو حضرت هارون علیہ السلام ملګری او بل د دې په ما باندې او دعوام شته دی لما سړی مړ کړي ایو فرعونی خو مړ کړ ماسی نزل لال شم دعوت ورکم و دی میں قتل کی اللہ تو فرمائی دیتا نچی قتل کو یعنی گما زدر سریم سچ توی دا ٹول ز اورم او ستا پا ہر حال خبردار زیم لال شم موسیٰ علیہ السلام راغے فرعون دوئی چمنگ دوارا دا اللہ رب العالمین دا طرف نے پیغمبران جوڑ شوی او تو مہربانیوں کا دا بنی اسرائیل پریک دا منگ بخبل وطن شام تلال شو او دا غطا غلامان جوڑ کری تکلیفون ظلمون پک تیرے فرعون و توی ولیتا ما سر جنو تیر کری ولیتا زما پکور کی لویشوی نوی تا باندې زما غټ غټ احسانات کړو ته مې پس بیوالې نیولې وي تا زما پکور کې ډیر ښکاله ژوند تیر کړی او بل تا یو کار وکړو داسې کار چې ته په هغه وخت کې زما د نعمتونو ناشکري کوې تا زما سپی مړ کړو نو تا له ما نعمتونه انعامات مې در باندې کړو د هغې په بدله کې زما د تربیت په بدله کې تا زما سړی مړ کړو موسیٰ علیہ السلام تو فرمائی ما ستا سڑے مڑ کڑیو خود بدا وقت نا خبر ما تسپتا ہو جداس پیربا پیو سک پاندے مڑ کی دا بپا سے بسا پورا آگر موسیٰ علیہ السلام ہوتے ما تپتا نو خبر او بل استاد یاری دا وجینا چیسی نتا پما ظلم کی زلال بل زیتا لال اول تا اللہ پاک ما تبیان نبوت راکو او زی پیغمبر جوڑ کرو او تا چوے چی پتا ما انعامات و احسانات کردی دی احسان دی دا کردی دی چی زما قوم کا طول غلام کردی دی دست احسان فرعون تو فرعون وی زخدے
او موسی علیہ السلام پیغمبر دی او تسنګ خبره کوي استاد احسان زما قوم باندې اسرائیل ته غلامان جوړ کړی ته مې سره خبرې کوي معلومه دا شو چې حق خبره کې ارجا تکو فرعون وی زه خدای موسی علیہ السلام ته احسانات خبره وکړه یو خبره خو د احسان دی وکړه دا غي جواب درته ملو چې احسان په صاحب دي نشته بل فرعون وته رب العالمین د نظام بادشاہ سو موسی علیہ السلام دا الله رب العالمین د توحید دلائل شروع رب السماوات والارض وما بينهما اگر رب دې کړ اسمانونه پیدا کړی زمکه پیدا کړی سچ د دې په منځ کې د دې ټولو بادشاہ دا غلط کتا یقین کوي خدا غلط دی فرعون سره چې کوم پالشان ناس د چې کوم د تبه چې خدای وي غټ غټ وزیران وسر ناس لکه اکثر دي خانانو سره هغه پالشان ګرځي چمچي نو خان خي خو هغه چمچي دي کله کله خان خي چې کوم چمچي وي نه غلط بیکارتو دی فرعون دی خپل ملګر دی ملګر ته موږ دي کنه و مړي دل سوي ټوپ یو کړی موسی علیہ السلام خدای الله د وحدانیت دلایل وړاندې کړ دی فرعون دی پس ټوپه کې دا اوري کنه سوي اورینا موسی علیہ السلام وای دا تاسو مرګ دی صرف د ځمکې اسمانونو نه تاسو مرګ دی او تاسو چې کوم پلانان مخکې تیر شوی دي دا غیر مبدال اوس مې تسم واضح ته خو زه خدای ته خدای دی ستارب الله دی ستاد پخوانو پلانانو رب الله دی فرعون بیا دې ملګرو ته وایي دا سړی وي چې د پیغمبر او تاسو ته راغلی نعوذ بالله دا خو لیونی دی حق خبره چې کې بیا تاسو وایي دا لیونی دی خپل ځان ورته روح کارېدو چې بې وقوفه او موسی علیہ السلام چې پیغمبر داغه باره کې داسې خبرې کولې حق خبره چې کې خلک به تار سوي کله به سوي کله به سوي لکه زمونږ دا تبلیغي ملګري اکثر چې تبلیغ کوي دا بل زناور وي دی له امریکا پیسې ورکړي امریکا پیسې ورکړي دا خو زم ډېر کار کوي په ګاډي کې انګريزانو اندوان دې مل ورکړي د دین کار کوا یو امریکا درکې د امریکا پیسې ولګي کړي انډیا دې ورکړي روس دې ورکړي چین دې ورکړي دا ټول دې ورکړي دین د الله خوري دا ظالمان د دې د پر چاله پیسې ورکړي اذان له خپل کور باندې دا الله په دین تعالی انګريز پیسې نه درکې چې ته دا خور اخوي بند کا چې څوک دا خبره کوي دا د تبلیغ او د دین سره بغض سره اوس یو سړی مونږ کوي نو کافر دا خوخي یو سړی جمعه ته تراولي نو کافر دا خوخي کافر تعالی پیسې صدر کوي چې مړکې دي تاسو ولې کوي کافر وای زما دین د خور شي او مسلمان دا د ختم شي نو کافر پاغي مهنت کوي او دا غي د پاره دا مختلف انجوګان اخبار کړي چې د مسلمانانو دین ختم شي او د عیسایانو د يهوديانو دین خور شي ناغه تعالی پیسې درکې چې تسلول میاشتې لګو ته چلو لګو او د الله دین خلق ته بیان دا خبره هغه صوفي چې هغه نه پوي دا خبره د عزت خبره نو فرعون دې ملګرو ته وی دا سړی وي پیغمبر ما نعوذ بالله تعالی ولی موسی علیہ السلام ته فرمای رب د اسمانونو رب د زمکو رب د مشرق او رب د مغرب هغه رب دی چې هغه زو دې ټول پیدا کړی ته خدای نه کچره عقل درکې ان کنتم تعقلون که تاسو کې عقل نو فرعون کې خو عقل نو کړ دوی زه خدای يم د کې عقل دا به وقوفه شي او بیا دې خو کله چې سړی لا جواب شناغه بدمعشي شروع دا د دنیا قانون دی ګور د ابراهيم عليه السلام مقابل کې چې نمرود لا جواب شو هغه بدمعشي شروع اور کې باندې واچو ها او باندې سوازو دا چل بد سره ابراهيم عليه السلام ته خپل پلان لا جواب شو مړ باندې کوم رجم باندې کوم لارجمنك وهجرني مليا زلمن غصه ولی غصه خبره کې گیر شو نو چې خبره کې گیر شي کنځلې بم کې بدردي بم کې بدمعشي بم کې
اول سبکه او الا بکه چې کله خبره کې گیر شي فرعون گیر شي د سره خبره پاتې نشو دغه وې زه خدای يم کړ خو دلیل ورسره نو چې دلیل نو سوی ها تا زمان علاوه بل چا تخده ہوئی تا بزقیت پانسی بدے کو لکه باندې وخت کې سړی وي مړ بدے کو جیل کې بدے واچو هغه بد سره کوم دغه وکم دا الوی چې سړی گیر شي چې تا سره دلیل ختم دلیل وای کړ جنگ ولکه موسی علیہ السلام دې خطو ما جیل کې چې نو کچره تا تم دلیل وروړل بیا موسی علیہ السلام فرعون وتوي خد دلیل د سرشتہ بالکل دلیل نه دلایل موسی علیہ السلام په دې کې خپل همسا خوشي همسا نه غټ مار جوړ شو غټ شورو کې ورکوټ بیا بچي له وخت سم بغټ شو ثعبان مبین غټ مار یو خدا معجزه وکړه سور واچو همسا شو او دا غینه بعد خیلا سګس ترخت دنک چراوی وست دستمه پشان پړقېدو خسترانه کولا او اس تکلیفم وطن باس دیجے کہ موسیٰ علیہ السلام میدان اگٹو فرعون پیش جی میدان کامیابی تا حاصل سب دلائل پیش کرو داغین بعد بیاد مقابلی صورت شروع اب انشاءاللہ بیانا شیئ نو اللہ پاک فرمائی وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى او یاد داغ وقت آواز کو ربستا موسیٰ علیہ السلام تا پکمشپا چې د مدین نه را روان دي او خپل علاقې ته راځي د څه आवाजو ان اتل قوم الظالمین چې تلار چاغه قوم ته چې ظالمان دي قوم فرعون قوم د فرعون دي الا يتقون يدين يريږي چې تابعداري زمو کی قال ربي اني اخاف ان يكذبون او موسی علیہ السلام رب زما یقینا زيريګما چې دی به زما تکذیب کی ويضيق صدري وتنگ بشي زما سینا د دې د تکذیب د وجنا ولا ينطلق لساني او بن چلیږي جب زما ارسل الى هارون پستولېګا زما سر هارون علیہ السلام په نبوت باندې فارسل پستولېګا نبوت او رسالت دی هارون علیہ السلام ته زما ملګری کا ولهم علی ذنب او د دې د پاره پما باندې دعوا دا دعوا د سر زمنګ سړې دې مړ کړي اخو په باندې دښمنی ده فاخاف بس یریګم ان یقتلون چې دی به ما قتل کی قال الله پاک فرمایل کلا هرگز دا سن د چې دی تا قتل کی اسم درته نشي ورزا الله چې د تویزا نبی ير د سره کی فذهبا تاسو دوړ لاشي بیا آیاتنا زمنګ په معجزات باندې ان معكم مستمعون یقینا من تاسو سر اوریدونکو تاسو د وینا سچ وایزي اورم لاشي فاتیا پستاسو ورشي فرعون دی فرعون تا فقولا پستاسو دوار اوائی دی فرعون تا انا رسول رب العالمین یقینا ہر یو زمن رسول دا رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل دا چتو لے گا زمن سرا شانت بنی اسرائیل قوم قال لم نربک فینا ولیدا اوی فرعون دی موسیٰ علیہ السلام تا آیا من تربیت مو کړستا خپل کور کې ولیدن په ماشوم والی کې ولبست فینا من عمرک سنین او تا وخت تیر کړو زمن په کور کې د خپل عمر ناسو کالا دیرش کالا وفعلت فعلتك التي فعلت او تاوکو فعلتك التي اغکار فعلت چتا کم کړی دي وانت من الكافرین وتزمنت نعمتنا شکر کوونکی وی قال فعلت واذا وانا من الضالين وی موسی علیہ السلام ما کړو دا کار په دا وخت زوم د نا خبرونه ما تصفت وجدي بمړکی ففررت منكم فزلال مستاسن لما خفتكم هر کله چې زه یرید مستاسد د دشمنینا فوهب لي ربي حكما فسراك ما طرف زما حكما پیغمبري وجعلني من المرسلين وګرځولم د پیغمبرانو د جماعتنا وتلك نعمت تمنها علي او داس دا نعمت چې یادې ماتا ان عبدت بني اسرائيل چې تا غلامان جوړ کړی د بني اسرائيل نه ستدې سن تماته احسانات ذکر کی قوم دې غلامان جوړ کړی احسان یاد فرعون بیزت شکر قال فرعون وما رب العالمين
اوی فرعون رب العالمین کم ذات تی قال رب السماوات والارض وما بینهما اوی موسیٰ علیہ السلام رب دا اسمان نو دزمکی وچ وما بین دا دی دوارو کی رب دا ذات تی ان کنتم موقنین کچرتا سی یقین کون کیے قال لمن حوله ولا تستمعون اوی فرعون اغا چاہتا چکم چاپی رد دن تالی سٹ ناستو دادا چکم تالی سٹ نوکران پالشیا الا تستمعون ایتا سنوری رسوی رکھے بیکار سڑ معلومہ داشوش کل حق خبر کے خلق بدا پاسی ٹوقب کے حق خبر بکے پروا بدا چا نکی قال ربكم ورب آبائكم الأولين وی موسیٰ علیہ السلام رب ستاس اللہ دی ورب آبائكم الأولين او دا رب ستاس دا پخوانو پلارانو دی یواج ستاس و رب نکل ستاس و پلارانو دا رب پیدا کر اگا امنی خان دیما قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون وی فرعون یقینا پیغمبر ستاسو الذي غزات أرسل إليكم چرالے گلی شویدی تاستا لمجنون خامخا دا مجنون او لیوانے دی نعوذ باللہ تاستا دا سڑی ویزا پیغمبر ما نعوذ باللہ دا لیوانے موسیٰ علیہ السلام یا سونا ظالم قال رب المشرق والمغرب وما بينهما وی موسیٰ علیہ السلام رب دا مشرق دو دا مغرب دو وجب ما بین دا دی دوارو کی دی ان کنتم تاقن کچر تاس عقل لرے عقل درکیوی رب غدی ترب نی خودی کی خواقلونا قال لئن اتخذت إلها غيري وی فرعون کچر تو نسید الها غیری خودی سب سوا زمانا زمان الہو دی بل چاہتا خودی ہوئی لأجعلنك من المسجونين زبقا مقا اگردم تا دا قیدیانونا قید کی بدی واتو سزا بدل کچر مان الہو دی بل چاہتا سوئی خودی دی قال ولو جئتك بشيء مبين وی موسیٰ علیہ السلام اگر چی مارا دل کری تاسو تاپا یو سسکارا باندی بیان جل کے چی قال فات به ان كنت من الصادقين فرعون وی تروڑ فات به تراتل کے بخبل یو اغا معجزہ باندی ان كنت من الصادقين کچری ترشتن نئی فالقا عصاه فسخرج لقبل همسا موسیٰ علیہ السلام فإذا يتعبان مبين پسنا گہانا دا اجدہا وحکارا کارا اجدہا ونزع يده او روست موسیٰ علیہ السلام فلاس فإذا هي بيضاء للناظرين پس ناگہان دا دیر زیاد سپینو دا کتن کو دا پارا دیر زیاد خیستا دست پگمے پشان رنا بے کولا دا موسیٰ علیہ السلام یو موجزہ داو و آخر دعوانا الحمدللہ